أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما استاسو په مخ کې د سورة قصص آیات نمبر 24 ولستو. څوک چې دغه آیات لولي نو الله تعالی به د هغه ټول ضرورتونه د خپل دربار نه پوره کوي. سورة قصص آیات نمبر 24. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تاسو تا معلومه ده چې موسی علیہ السلام باندې کوم واقعات راغلي وو، د سفر واقعات، د لوږې واقعات او نور ډېر واقعاتو چې هغه تاسو تفسیر ابن کثیر وګورئ. نو چاته چې څه ضرورت وي الله تعالی به د هغه ضرورتونه د خپل دربار نه پوره کړي. نو تاسو دغه دعا یعنی وظیفه چې کوم د موسی علیہ السلام دا ډېر وایي، هغه وظیفه تاسو وګورئ په سورة قصص آیات نمبر 24 کې. هغه وظیفه دا ده: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. که څوک زیات بیان لیدل او اوریدل غواړي نو تفسیر ابن کثیر دی وګوري آیات نمبر 24 د سورة قصص. نو د هغه چې کله د هغې مطالعه وکړي نو هغه ته به دغه ټول بیانات معلوم شي. دغه دعا تاسو یو ځلې بیا واورئ: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله تعالی دې موږ د قرآن او د احادیث په لار روان کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.